أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرأ إلى وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ام المومنین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا آیت لوستو چې هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واخر متشابهات دا سورة آل عمران یو آیت دی هغه ولوستو د دې پورې د آیت اخیره پورې چې وما يذكر الا اولو الالباب نو به ما ته ویل چې فاذا رايت چې کله دې په سترګو ولید یا مسلم کتاب لیکل کوي هغه دا حدیث په دې الفاظو نقل کوي چې اذا رايت په دې باندې وی اذا رايتم کله چې تاسو ولید چې خلک د قرآن په مسائلو کې په هغه مسلو پسې ور روان شو لټونه شروع کو چې په هغه باندې د پویدو د پاره د ډېر علم ضرورت دی او هغه کوم چې ورته معلومی دي دا هغه باندې د عمل کولو په ځای باندې په نامعلومو پسې صرف د بحث مباحثه په نیت باندې روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه خلق دی چې دی ته الله تعالی نوم ورکړی دی، نوم یې ولا څه ورکړی دی؟ بیوقوف ورکړی. دغه بیوقوف خلق دی چې د قرآن په اسانو مسلو باندې د عمل کولو په ځای په داسې مسلو پسې ونخلي چې د عمل اراده نه وي، صرف د خلکو ذهنونو کې شکونه اچول او د مسلمانانو یا د ځوانانو په ذهنونو کې د اسلام نه نفرت پیدا کول مقصد یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلق دی چې دی ته قرآن بیوقوف ویلي. د کبر دی آیت کې ویلي چې اولو الالباب وما يذكر الا اولو الالباب، د قرآن د آیتونو نه عقلمن خلق نصیحت قبلی نو دی د نصیحت قبلولو په دی باندې دورانی د پاره لګیا دي. نو فاولئک الذین سماهم دی له الله نوم ورکړی د بیوقوفو د کمقل نوم یې ورکړی. نو فاحذروهم داسې خلکو ته هوښیار اوسېږئ، تیار ورته ودرېږئ چېرته اسلام در باندې ګډوډ نه کړي، چېرته په شړم سره شر نه کړي. وعن عائشة د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت دے قالت دا فرمائی چې تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آیت تلاوت کو چې هو الذی اللہ غزات دے انزلا چرا نازل کړو علیک پتا باندې الکتاب کتاب منه چې په دې کتاب کې آیاتون دی محکمات واضح معنا والا وقرأ الى وما يذكر الا اولو الالباب او د دې پورې ولوستو چې وما يذكر نصیحت نه قبلی الا مگر اولو الالباب عقل من خلق. قالت نو دا حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې فاذا رأيت کله چې دی ولید یا پر بل روایت سره ده اذا رأيتم کله چې تاسو ټول ولید الذين اغه خلق يبتغون ما تشابه يبتغون چې هغه ورپسې شي ما په هغه آیتونو پسې لټون کوي تشابه چې هغه متشابه دي، یعنی دا هغه په معنا پوهېدل په آسان نه کی منه د قرآن. نو اولئک الذین دا هغه خلق دی
سماهم چې دوی له الله نوم ورکړی د بېوقوف نو فاحذروهم د دې نه ځان بچ وساتئ او دوی ته ودرېږئ ورته دین در باندې ګډوډ نه کړي. وعن عبد الله ابن عمرو حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه بل صحابي دی، هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړم نو غرمې ټیم نو هغه لا نو راوته ملګری ناسو نو زه سره ناسو ما خبرې م کولې د ملګرو خبرې کولې نو د یو آیت په باره کې د اختلاف پیدا شو، چا وې دا معنی ده او چا وې دا معنی ده. ظاهري معنی د الفاظو خو ښکاره وه، عربي ژبه او په عربۍ باندې هغې د ټولو نه ښه پوهېدل، خو د هغې په اصل معنا باندې په مقصود باندې دغه چا وی چې یاره دا مطلب یې دی، چا وی دا مطلب یې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر راووتو، چې بهر راووتو نو دا مخې سور شوی او د غصې د لاسه مخې ګډوډ شوی او بدل شوی او سړي پکې غصه ښکاره محسوسوله. نو چې موږ ورته وکته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په سخت الفاظو داسې وي چې انما هلک من کان قبلکم باختلافهم فی الکتاب، یا لکه دا پخواني خلک چې تباه شوي دا په دې وجه تباه شوي چې دوی د قرآن کم چې د هغه وخت کتاب و آسماني د هغې په احکامو په باره کې اختلاف کوو نو اصل کتاب ته پاتې شو او بیا د ملیانو د هغې وخت د پیرانو د هغې وخت د سکالرانو په تشریحاتو ورپسې شو. نو تشریحات پرېږدوئ، ستاسو دپاره دوه څیزونه ښکاره دي که نه قرآن دی او حدیث دی. نو په دې وجه باندې د قرآن چې کوم الفاظ دي په هغې ځان پوهه کړئ او د هغې چې کوم تعلیم دی هغه خپل عملي کړئ. وعن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی حجرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما، حجرت د غرمې لاړم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یوما یو ورځ. قال نو دا راوي وی چې په سمع دی عبد الله ابن عمر واورېد اصوات رجلین خبرې او اصوات خبرې رجلین د دوو سړو د دوو ملګرو اختلافا چې د هغې اختلاف فی آیت د یو آیت په معنا باندې. فخرجن راووتو علینا زمون خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرفو پیژندې کېده فی وجهه د هغه په مخ کې الغضب غصه. فقالو نو موږ ته وی انما بېشک هلکه تباشیو من هغه خلق کان قبلکم چې ستاسو نه مخکې تېر شوي باختلافهم د اختلاف په وجه فی الکتاب په کتاب کې. نو د کتاب کې اختلاف مه کوئ، د قرآن په معنا او په مفهوم کې اختلاف مه کوئ. ظاهري الفاظ چې دي نو د هغې ډېر واضح معنا ده، لهذا په هغې باندې عمل کوئ. نو د ستاسو د کامیابۍ مدار په دې کې دی، کامیابي په دې کې د کامیابۍ کنجي هم قرآن دی. په دې وجه مولانا مودودي رحمت الله علیه فرمایي قرآن زما دپاره یو هغه چابي د ماسټر کی ده چې د ژوند په کومه مسله باندې لګوم ما ته پکې راهنمایي راکوي. حضرت سعد ابن ابي وقاص بل صحابي دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اعظم المسلمین فی المسلمین، غټ د مسلمانانو نه په مسلمانانو کې جرمن د جرم په لحاظ سره، جرمن یعنی ذنبا و ظلمن د ګناه او د ظلم په لحاظ سره غټ ګناهګار مسلمان هغه دی سأل عن شیء چې هغه تپوس وکړي د داسې څیز لم یحرم علی الناس چې هغه په خلکو حرام نه و د الله طرف نه، خو د ده ډېرو تپوسونو د الله څخه فحرم من اجل مسألته، فحرم نو حرام کړی شو من اجل مسألته د وجې د تپوس د هغه نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به دوه قسمه خلکو تپوسونه به کول. یو خلک هغه و چې هغې به واقعي څه مسله به ورته نو د هغې تپوس به یې کوو. نو د هغې متعلق خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د بیمار سړي نیم تکلیف په او په هی پی باندې چې کوم دی نو دغه کېږي دا ختمېږي چې اوږده ترګمی وکړي یا سویلی وکړي نو د بیمار د زړه داسې تش او چې سړي ته غم رسېدلی تکلیف رسېدلی نو په دې جړا او په دې انګولا باندې د هغه د زړه داسې تش. نو بعضې خلک خو داسې چې هغې تپوس کوي ضرورت یې ورته، بعضې خلک داسې چې هغې تپوس د دې دپاره نه کوي، هغې د تنګولو دپاره تپوس کوي، بار بار تپوس کوي. نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ضرور ورکوي او یا به ول الله تعالی د وحي په صورت کې رالیږي.
نو چې حرام نه او د سوال د وجه نه حرام شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په مسلمانانو کې هغه سړی غټ ګناهګار دی چې دغه په وجه چلو شي دغه په وجه باندې غیر حرام حلال څیزونه ور باندې څه کړی شي حرام کړی شي ور باندې نو دا خو هغه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به صرف د سوال په وجه د وحی په وجه باندې هر سوال څیزونه حرام کړی شي په دې وخت کې څه خلک داسي چې حلال څیزونه د مولوی سے به د فر سے به د خپل کلی او د رسم و رواج په وجه باندې کله حرام غني یا حرام څیزونه به یو حلال غني نو دا غیب اعظم المسلمین ظلما یا جرما دا غي خبره دی دا غي مقام به کم به ترسي زمونږ استاد د پاره دی حدیث نه د الفاظ معلوم شو چې استاد د پاره د راهنمای قران دی او حدیث دی بس چې پدې کې درته معلومه ده په غیبانی صفه عمل کوي حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله عنه چې اخر زمانه شي نو د خلک برا پیدا شي چې هغه به د دجال کردار ادا کوي د کذاب کردار ادا کوي دروغ احادیث بدرته وي حدیث بنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بنئ خبره په قران کې نه دی وی قران کې الله تعالی فرمایي حدیث بنئ ویل پیغمبر علیہ السلام بنئ ویل دی وی پیغمبر علیہ السلام د سی ویل او داغه په وجه باندې ساده مسلمانان به گمراه کیږي او ته بوته بسر کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په اخر زمانه کې به داسې دجالان را پیدا شي نو چې تاسو پوه شئ چې دا دجالان را پیدا شو او تاسو خرابوي نو تاسو به څه کوئ تاسو د هغې نه لرې لرې کښېنئ خواله یې مه ورځئ او چې ستاسو خواله راشي نو خوا ته هم اوسه مه کښېنئ ځکه چې هغې ستاسو خوا ته کښېني دروغ به درته وایي په پیغمبر علیه السلام به درته دروغ تړي په الله به درته دروغ تړي نو بیا به تاسو هم تبایي هغې به هم تبایي نو عن ابي هریرة د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یکون ایبا فی آخر الزمان په اخر وخت کې دجالون ډیر دجالان کذابون دروغجن خلق یاتونکم روړي بدر من الاحادیث دسی احادیث بما اغلم تسمعوا چې نبی تاسو اوریدلی انتم نتاسو ولا آباؤکم نستاسو پلارانو نو په ایاکم ځان ته ساتي و ایاهم او داغین ځان هم ساتي په ایاکم ځان ساتي داغین او ایاهم او تاسو ځان ساتي داغی د خوانو او هغه د خپل ځان ته خوا ده راتلو نه ځان ساتي لا یذلونکم اثنه چې گمراه هم کی ولا یفتنونکم اثنه چې په فتنه کې موارتي دا ابو هريره رضی الله عنه بل یو قصه کوي چې د اهلی کتابو به داسې کار کو په خوا چې خپل تورات به راوړو د عبرانی ژبې نه د عربی په عربی کې به ترجمه کو او بیا به د خلکو باندې مب تقسیمو د دې لپاره چې د خلک د تورات د تعلیم ووري د قران په دی باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورات د خبرې بسنګي دا چې مونږ اورو حضرت عمر نو په خپل د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کړي په تورات کې د سری پیغمبر علیه السلام ته غوسه شو و قرآن موجود دی تر بل کتاب تفسیری ولیکي تورات متعلق قرآن صفاوي نه کوي چې بده کې ټول آیتونه چې نه نو د نیمه نه زیات ورپکې هغه شکل تحریف پکړیا ما حکمونه ولا بدل کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی چې لا تصدقوا اهل الكتاب د اهل کتاب چې درته کوم خبره کوي د دې تصدیق مکوئ تصدیق د رښتیا وته مو وای دکا چې کې دې شي تورات بلا خبره دروغ دی او دې تاسو ته دروغ ویلي نو خبره بد الله نه او ته وی الله دې سی ویلي نو ته په دروغ خبرو ته رښتیا وای ولا تکذبوهم او مو د دروغجن وای کې دې شي هغه خبره درته وکی کوم چې د الله وی نه د قران د حکم مطابق او ته وی چې نه بس نه منم نو بیا بر در رښتیا ته به دروغ وای په دې وجه باندې ته عیسایان يهوديان چې کوم خبره کوي نو مې تصدیق کوي مې تکذیب کوي تصدیق په دې وجه باندې مکوي چې اسنه دروغ ته رښتیا ونه او تکذیب په دې وجه مکوي چې اسنه رښتیا او ته دروغ وي نو لہذا قران در سره موجود دی نو چې په قران کې کوم تعلیم د تورات تعلیم د قران مطابق او د انجیل تعلیم د قران مطابق نو دغه انجیل سم ده دغه تورات سم ده دغه د قران سم ده او تاسو زمونږ د پاره دا راهنمایي شو چې کوم خبره واورو نو حضرت ابو هريره نو فرمایي چې پیغمبر علیه السلام یو ځل فرمایل چې کفا بالمرء کذبا د یو سړي د دروغجن کېدو د پاره دا پوره دی ان يحدث بكل ما سمع چې هغه خبره به وګ اوري به بل تر رسي نه خبره به ورن بل ته نه رسي سوچ به پیو کې فکر به پیو کې قران له به وسی حدیث له به وسی کله قران د روح مطابق او د حدیث د روح مطابق نبی به بل ته وکی ک معلوم شو درته چې او واقعي دا خبر د قران د حکم مطابق د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د نبی بل ته ورسوه دا پته درته نه نو بیا په
په دې زړه کې پټه وساته به بل ته مو وایه اسې نه دروغ ورته منتقل نه کړي د الله وینا نه ورته ورته منتقل کړي د حدیث وینا نه ورته خلکو ته منتقل کړي نو وعنه د حضرت ابو هريره روایت دی قال دی وی چې کان اهل الكتاب یو اهل کتاب يقرؤون التوراة د تورات بالوستو بالعبرانیه په عبرانی ژبه کې ويفسرونها او دغه ترجمه به کوله بالعربیه په عربی ژبه کې لاهل الاسلام اصل اسلام مسلمانانو ته نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی چې لا تصدقوا رښتینه مګنئ اهل کتاب د اهل کتاب په دې تقریر کې ولا تكذبوهم او موت دروغجن وای وقولوا وای آمنا بالله زمون په الله ایمان دی او ما په هغه کتاب هم ایمان دی انزل چې نازل کړی شوی دی الینا ومتا الايه رواه البخاري دا حدیث بخاری شریف نقل کړی دی وعنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کفا پوردی بالمرء د سړي د پاره کذبن د دروغجن کېدو د پاره ان یحدث چې دی بیانې بكل هر ما هغه خبره سمعا چې بس دا اوریدلی هر اوریدلی خبره بل ترسي نو هر اوریدلی خبره بل ته نه رسي چې بل ته رسي بیا چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي واخر دعوانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا قوة الله